أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قسم دې پشپا کله چې خورشي او پورز کله چې روخانه شي او په هغه ذات چې نر او خزه پیدا کړل. په حقیقت کې ستاسو کوششونه مختلف دي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نو چاچی د الله په لار کې مال ورکړو او د الله دا نافرمانی نه پرهیز وکړو او نیکی رښتینی ومنله هغه ته بمونګه د اسان لارې د پاره اسانتیا پیدا کړو. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. او چا چې بخل وکړو او د خپل خدای نه بے پروايي وکړه او نیکی دروغ وګڼله هغه ته به مونږه د سخت لارې د پاره اسانتیا پیدا کړو او دا غمال با اخر دا غس په کار راشي هر کله چې هغه هلاک شي. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بشکا لار خودل زمونږ ذمہ ده او په حقیقت کې د آخرت او د دنیا دوه مالک مونږ یو. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. پس ما تاسو خبردار کړی یې د لمبو د ورنا پاغي کې با نسوځي مگر هغه بدبخته چې دروغ یو غنل او مخې واړو. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. او داغینه با لری ساتل کیږي هغه پرهیزګار انسان چې هغه د پاک کېدو د پاره خپل مال ورکوي. پاغه باندې د هیڅ احسان نشته چې داغه بدل با خلاصوي. هغه صرف د خپل لوی رب د رضا د لټولو د پاره دا کار کوي او هغه با ضرور داغونه خوشاله وي.